نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا کوله، ډېره خشته دعا به کوله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الرمضان، چې اے الله زمونږ دپاره په رجب کې او په شعبان کې برکت واچې او مونږ رمضان ته ورس، رمضان شریف کې مونږ د الله عبادت وکړو. نو قدرمندو د دې دعا یو خو د عمر د زیاتوالي دعا هم پکې وشوه چې اے الله ماله دا نه عمر راکړې چې زه رمضان المبارک ته ورسم، د دې کال رمضان المبارک میاشت کې زه شریک شم او په هغې کې زه الله جل شانه راضي کم. بل چې کله به دا میاشت شروع شوه نو دا د رمضان المبارک دپاره د تیارۍ میاشت ده چې د اوس نه مونږ تلاوت، ذکر، اذکار، منځونه او نوافل ذکرونه دا په کثرت سره شروع چې رمضان راځي چې زمونږ مکمل طور سره مونږ په عبادت باندې اموخته شوي او زمونږ یو مزاج د عبادت جوړ شوی وي چې په هغې کې مونږ هغه نورانیت حاصل کړو. ګوره په دې میاشتو کې به زمونږ د انسان بدن دا صفا شي چې د عبادت کوي، او د رمضان میاشت چې وررسي نو بیا په هغې کې د روح صفا شي، چې سانه روح صفا شي هغه عمره الله جل شانه سره د تعلق زیات جوړیږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام امام الانبیا، د دواړو جهانو سردار، زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر چې د هغه مخکیني او رستني ګناهونه معاف او هغه به بیا هم دا دعا کوله چې ای الله ما رمضان المبارک ته ورسې چې په هغې کې زه تلاوت وکم، ذکر وکم، الله جل شانه راضي کمه.